اوس دې څه شابه سي وإن قال حدثنا محمد بن سيد قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى فقال لي يا أعمش أنك حجزت تضر ولا قال لا النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل كما خرج. دا آدم علیہ السلام د جنت ته راوړو د انسان د سر راوړو لس تیزونه راوړو یو پکې اسوا د موسی وا یو پکې خاتم د سليمان علیہ السلام او یو پکې دا دی وایي دا د انسان د سر راوړو رڼا دی کول رڼا دا پیدا دا بیا رسو رڼا ته الله مخفا کړی دا او ما ویلو یو شی کدی باندې سوال وکړي مولانا صاحب چې دا د جنت کانه یا تور شوی ولې او ما چې ولې دا د جنت په دینو کې تغییر او تبديل څنګه راځي جواب یې څه دی چې دا د جنت کې دین او تغییر او تبديل باندې راځي او چې دنیا تراله د دنیا خواص او مرکز شوه تبديل د ذات سره تبديل په خواص او شي کې راځي د دې خاصیت دا چې شی دوری هم ماتيږي هم ورپسې شه دا مثلا تباله په دې کې روانه ده په دې کې واه زمون پنځ باندې مکه په زمون او د شافعي کې د دوارو پنځ ما ته ګوره سبا روانه ده مثلا زمون او د شافعي کې پنځ په بیت الله کې د فرض نفل دواره جایز دي په بیت الله کې حرم نه کعبه کې وته وای دا کعبه وته وای کعب جیته ته وای په وجود کې اوچت دی نو دا چې په کوم ځای کې جوړ دی هغه وخت یو ټیله اوچته دا کعبه خدای چې مرتفعات الصدیه نه ریتم کعبه وای نو کعبه دا لږه اوچت دی ځکه نو دې کې د نمون يجوز فرض والفرض والنفل عندنا جميعا دعا او پنځ د احمد ابن حنبل نفل په جایز دی فرض ممنوع او پنځ د مالک ته فرض نفل دواره ممنوع الله اکبر یاد لري زمون پنځ فرض نفل دواره په جایز دی په داخل نه کعبه کې احمد ابن حنبل سوای په نفل په جایز دی فرض جایز نه وي مونږ سره شافعي مرګره ده او د مالک ته په دواره ناجایز دی د مالک ته مستدل سره اول نه وجه کا شطر المسجد الحرام دا هو ته په میاس کې شطر خدا چې د بهر نه وځي او بل د مالک مستدل سره وګړه ته ځنه پکې مونږ کې نو بیت الله یو دیوال ته اشاره دي او بیت الله ته شاکول خو مفسد هغه د دلیل شو زموږ دلیل سره زموږ دلیل دا چې نبی رسول بیت الله کې د ناموس کړي دا زموږ دلیل شو په مالک رات شو او په احمد رد نه ګرځي لکه احمد ودا خو نفل خدما په جایز دي احمد وی نوافل کې توسط هم د دلیل وای د مالک تا او احمد وی نوافل کې توسط دا لکه په سفر کې په سورلین پولیس او قبلي د مخ نه می پولیس یا دې ځان او نور وی قبلي ته شاکلنو فرضونه کی موای او رسول الله مبارک نفل کړی دی هغه دلیل موای چې حکم د نفل فرض په توجه د قبله په 10 ساتر د عورت کې یو دی چې نفل صحیح شو فرض هم صحیح دی او په ولې وجه کا شطر المسجد الحرام د خارج د پر داخل د پر نه او کته چې شاپ مفسد را او چې د نماز کې شاکی کیږي نو هغه شاپ ذاته مفسد نه دا فساد رسو وجه نه دی توجه د بیت الله نه دی دنه چې کې خو توجه د بیت الله نه دی دا سوال پاتې او سفر کې که توجه د بیت الله نه باری پاره قیاس د نفل پاره مخیاس کوا او د دې کې د نسو از موږ نبی رسول الله نه پکې مسکره او رسول الله مبارک شارع او که فرض نه کې د استثناء د فرض به کړو ما ګورې نه فرض کړو تاسو پکې فرض نه استثناء نه ده مولانا ته بیا نو خبره د دې کې واچو چې خبره آسان شي دوه روایت دي پکې یو د جواز چې کړی دی پکې بل د نافي نو مثبت د مون ترجیح ورکو فنافي ای مساله اربعه ټول وي ها د کې شافعي د مون مرګره دي چې دای مولادل ته خطا شوی اتل لزای هداري مولا خطا شوی یو پکې داري د ویګری دي يجوز الصلاه فی الكعبه فرضها ونفلها خلافا للشافعي حالانکه شافعي سے مخالف نه دي شافعي سے د مون مرګره په مساله کې دوسر پسې اغلا بندول د بیت الله او يصلي في اي نوم دو خبره راوړي یو کندي جان د کاوه الکه دا منافي د ریایت سره نه ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه هغه خو خلق منه کوي د عبادت نه او دا خو د حفاظت لپاره وتا نه وای چا به وجران دا وای دا خو موږ خپل جواتونو ته نشپې والی شو
لو فرقت إشاء وإني قد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن هشام عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسامة بن زيد وبأنه كان صاحب كعبة نعم بين العمودين والسر اليمانية يروك اليماني تجي نزيري ما نخشلة جولا كرو إشاء جوالا قبل تتابع تشويقها أغلقوا عليهم الفار ونجيوا عثمان بن طلحة حاجبه او منظم چې ثابت شو په هر طرف کې وي او دا مخکې خو صرف دا و چې ارض یې مسکول شي اوس مطلق د صلات ته جواز ذکر کوي ها الصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمرين ما والصلاه في الكعبه ومن قال حدثنا عبد المحمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا وتقرا من عبد الله بن عمر وقال انه كان الى الكعبه من داخل الوجه يبدو ان هذا ما رسول الله حتى يكون بينهم وبين الجلال الذي في كم وخت ما نقشه جوړه کړې وکړه یاد دي جوړه کړه بس ستانه ما وی اذا مشاق بلا وجهه الى يذكر الدروازه تبع امام وبيقدر وبقت بلا الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من 3 ذراع ثلاث فيصلي قصد يكون المكان الذي اخبره بلال النبي صلى الله عليه وسلم في وليت على عهد الباطن يصلي فيه نواحي البيت الشاء ده في غمر مبارك زمان ليس مختص ندي ارض كيف كده نقول شيء فهو لا يدخل الكعبه وكان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل غرض امام البخاري مالوك كان اذا بيت الكعبه ده النخيل ده مناسك ولا حج نه حج عمره ته تتاوار نه رسیږي یو مستحب عمل دی ورننه وځه ورننه نو پرواز یو ځل دا کار بیت الله شریف کې سو بادشاہ راغلی او څه چلو ډېر لوی ګیرو پولیس راغلی او پوره لګوي خپل پوره او تاو لګای او پولیس والا څوک پرې خودل هغه څوک دې چې چاله کارت ورکړي بادشاہ یا وزیران یا مقربین دې هغه لکه یو پولیس والا تمام مینه تو کومه ما دن نه کړی یاره بالکل انکار اخره کې ما ته وی خدل ته یو لس منټه ودرېګا نو ځان اعظم تابدن نه نو بار الله لس منټه نه غونډه ګنټه مې تیر کړه کم بختر ورانه خلک لږ موږ څوک نه پرې دې زیات خپه شو دې مې هم جړل بس بیا حکیم ته وردن نشم مې زمونږ غریبانو بیت الله تعالی تا په حکمت بار پاتې هم بیت الله یې سره کړ لیکن دوه رکعات او ډېر خلک پکې نه وو چې باباجي داخل شوی و هغه زونه نه ماما دې هغه څو ځله داخل شوی نو بهر کې په اشي سره هم نه وته ورپسې شاه ومن قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا ابن علي بن ابي طالب عن عبد الله بن ابي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومعه ما يسره من الناس فقال جيت تعرف شو مكانه تشي ولا دي ها او بدل قضاك ها لا ده علم محمول ها هذا علم اللي من دي على وقت انه على مثبت ده نافذ شبه ومن كبر في نواني صارتي ومن قال حدثنا وهذا قال حدثنا ابو الوالد قال حدثنا ايوب قال حدثنا كما كان جابر بن سلمان قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم على ان يكون البيت وفيه او بيت الله كسنا چاوته داخل شوینا فيه ادار فتح مکه واقع لیکن خدایان بوتان فامر بها فاخرجت فاخرجوا سوره ابراهيم واسماعيل دام پکې بوتان لاسونو کې ازلام هغه به اوس پنې دشي دا تقسیم چې پې کوي دې له لاسونو کې ورکړو بوتانو چې دا د دوی جاز دي درو خار بچي فقال لهم قاتلهم الله خداینا مشرکان هلاکی اما والله دې ته خپتر چې دې استخدام د ازلام جواری نه کړي خاطو ودخل البيت فكبر في نواحي ولم يصلي بالکل ٹھیک تا دا فتح مکه پر ورته مونږ نه لري چې مکه کړي دا د فتح مکه پر ورته واقعي دا او دا علم د چا ابن عباس دې ته خبر دی او چې اخي بلال وایي چې مونږ کړي ابن عمر وایي او سره دې وسره ونه توصل پته هلا ومن قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا محمد بن بن ايوب سعيد بن جبير عن ربيع بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جبير يقدم مكه ترى القديمه مكه بيقدم عليكم وفد کمزور کړي دي د سبيل يسري ترى بوته کوئی مدینه ته دې کی بیماری براتلا فامرهم ان يرمدوا الاشواط الثلاثه تدريب في جرامانو کې مخکې استیر شو ها ويمشوا ما بين الركنين ده دو ركنين ومياس کې خیر دې مکه ده دې ركن يماني نه لا ركن يماني دي هغه حجر اسود دې کې مکه ولې مکه شابه ځکه کافرانو ته مخکاري ولم يمنعهم ان يامرهم او دا معنی نه چې امر وته کې امر کې فاشات كلها کې ټول کې او کې پورې نه کول الا لقاء عليهم چې قوت باقي وي
چې قوت په باقي وي. مولانا صاحب دا د فتح د مکې خبره ده او چې په بخاري ترمذي کې دی اوس کې رمل د حجر نه حجر پورې دی د حجۃ الوداع خبره دا کومه خبره ده شابه د فتح نه 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 دا د مکې عمره القضاء خبره دا د عمره القضاء خبره چې کافرانو ورته راځي نو دا د حجر اسود نه تر د رکن یمانی پورې و او اوس دې په ترمذي کې چې عرب من الحجر الى الحجر امام ترمذي به باب کې او دا رقم یو واقع ده هذا حجۃ الوداع واقع ده ارستو دا غیر د ذکر ترجیح ورکړه شابته الحجر الاسود حين يبدو ما تدعون استلام من التوهان ويأمر الصلاة وبه قال حدثنا قال أصلي وأنا عن جزئيات من أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يبدو مثلا إذا سلم رسول الأول أول ما يكون يقول ثلاثة أصوات من يخف ثلاثة أصوات من السبع أخبروك أو يخف بيجنه لكتيس للمتى وهل دولتي واحد دولتي لكن أسبة بعض أسبة نزدين قدم يجدي كنا یو منډه وای یو بعضی اصل دین زی قدم جست په غونډه وای هغه ته زمون د پښتانه دولکی وای دولکی ورته وای دولکی کول یعنی نږدې زی قدم کې خودل او سیو منډه او دا بعضی خلک په منډه تاسو منډه ویل کته وای د چاپ فکر راځي او د په منډه دي کوم ځای کې دي بحج او عمره کې دي مولانا سے به رکوټ اختلاف دي د احمد ابن حنبل په نستر د رمل د افاقی د پاره دي د مکی د پاره نه دي د احمد په نستر رمل د افاقی د پاره د مکی د پاره نه دي او ایمه ثلاثه د دوه پاره دي د افاقی او کوم مکی وی دوه او د رمل د کم طواف کیږي ا تفصیل اوس په ترمذی کې تیر شو ها ثلاثه اصواب ومشى اربعه في الحج والعمرة شابتي أبو ليس فلقدني كثير فقصنا الناس عن النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن ابي وقال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا اخبرني زيد بن اسلم عن ابي انه قال فقال رضي الله عنه قال امام بخاري الرمل في الحج والعمرة خير لك او فقيت افاقي ومكيون لك ما دوني كده كده احمد رد كده او میلان مسلک تای موصلات او ده ها انا والله ان انا كان تقول ولا تقول لا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم یاره موږ رمل څه کو موږ مشرکان او تخفل طاقت خاو او مشرکان نشته وقت اهلكهم الله ثم قال هي شيء صنعه رسول الله يا پیغمبر کړي فلا نحب ان نتركه شابته ورني قال حدثنا عبد الله اے نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې به او کې مکافر نو او بیا کړی کویږي او خلفای راشدین هم کړی ها باندې یو ادا د خدای تقوا او زه خو جرم الکم د شیطان نیت پکې تو په نو تا حبیب صلی الله علیه وسلم شو کولای کنه تر دې خو چې د بیوصولتی وان چې برابروم دي کنه برابر زه پکې شیطان نیت کوم ها مثلا فکر راځي نو چې دې ولا قائم منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم یې فكل من أحكام قوم ينتبه من قائمنا كان ينتبه ونفعل من إسلامه أو تبا نفرق وقلت وخامق استلام الجوار الركنين ابن عمر بيمشي بين الركنين بس حجر يسود ولي ما كذا كولا شيء أسل استلام كان بياخو خلق وسبيل رشدياتي تكليفي بي خلق استلام ده ركن بمحجان كلوا لنا في كوالي وتفصيل اسمات الميدي كم برابر تسوي شبه ومن قال حدثنا عبد الله صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابراهيم قال حدثني يونس بن جهان عن ابي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الوداع عليه يسير وسلم بنفسه يقول فيها وها عن بها كل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوق قال الحمد لله ببكر احسانا ابن جرير قال حدثني عبد الله بن شعبان انهم خلقوا من الجنه وكانوا عبيد الاركان قبل طول اركان الاستلام ابن عباس اذا نفس المهاجر ركن ركن شامي وعراقي بنا كل حكيم طرف تري نور بقوا هذا ولايه شيء من البيت المهجوره ابن زبير يستلمهن كلهن لكن ده الذي قال رواها شنو صار في النبي شبه حديث
باب تسمية الحجر والميم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عنه وعن قبل الحجر ولولا ان العلم وقال لا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبل وإن قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن عبد الله بن علي قال سأل الرجل إذا أمر عن إسلام حجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمه يقبله قال أرأيت ذلك أرأيت خاص ازدحام راشي نو يقوم به أرأيت إن غلطت مغلوب شيء براشي بيبيان قومة بیا وتشي أرأيت بار وي بيجعل أرأيت باليمن أرأيت في يمن كبيرة يمنية دي ما وي رأيت رسول الله سمي يستلم ويقاتل فهذا معناه كي خدوم رخذ ذات شيء في سنة قال محمد بن يوسف الفرابري إذا كم ذكر ناقد راوي او كتاب والراح امام بخاري دي وجدت في كتاب ابي جعفر ده بل مرګري ابو جعفر د امام بخاري نه کتاب لیکلی او دا دی قال ابو عبد الله الزبير ابن عدي كوفي دي او زبير ابن عربي بصري دي ذکر راوي دي کنه ان زبير ابن عربي نو ما خو د امام بخاري دا نه دی اورېدلی دا زبير ابن عربي بصري دي لیکن زما بل مرګري ابو جعفر کې د امام بخاري نه لیکل کړی دي چې دا جمله ده إذا زبير ابن عربي راوي أو ده بصري دي أو يوبل زبير ابن عدي الكوفي دي شابه فمن أتى إلى رسول الله عليه وسلم أو خير اللي بدنا مشارك ولشان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد عن مسلم قال جاء رسول الله وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما تعمل من يدك فكنت فلا تقول كولشان أو الله أكبر وجه الاسمي ركن مراد حجر الاسود شابه او كونته ومحجن مكتب شابه لا اول پورته مزه طواف وکا کته چې لکه مخکې غوتیر شو چې نبی اسلام لمبل حالار کې لمبل پورته نه لري ثم صلى ركعتين ثم أماكي ولا لبارا كورتنا ثم خرج إلى الصفا ذكر من قوروتا شو خبر ذاتي أخبرتني عائشة ما لقيت تروح خبر تروح عائشة خبر راكري في أول شيء بدأ أبي هنا قد مكة أنه توزع ثم طاف ذلك فدي خذ في شيء كنا يا رسول الله مبارك لهم بير آخر التوافق او طواف زیارت په دې طواف پر بار باندې تاسو ته ثم لم تكن عمره بيمس کې په عمره نه ده وقت عمره ثم حج ابو بكر وعمر مثل ثم حجت مع ابي الزبير ويكفي يعني حج مع لا سوقي ودرجه تير وتا ما خلاص قال اخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت ذكر مك عروة ده حديث نها ذكر مك عروة څنګه ذکر کا دا مسله مې ذکر کړه چې النبي عليه السلام عمره کړې ده دویمه په حج دوران کې او کنه ده کړې دا مې خبره نو فاخبرت نو عروه قال عروه ذمير راجع قال كده مش كان راجعني ولا كذا خبر اوكا والزکات ته څه ذکر کړی اگر اوینه ذکر کې ما ته ذکر او څه سوال ته کړی زکات ته سوال ته کړی نو قال عروه ته اخبرتني عائشه ما اخبرت له عائشه خبر کړی او په پیښه چې اول شيء بدا ابي هنا قد مكه ان تتوضا ثم طافتم لم تكن من يوري ذكري ثم حج ابو بكر وعمر مثله ثم حجت عروه بما حجت مع ابي لا صرا ابي الزبير ونبي زبير کے بدل دے اور وہ میں حجك مع ابي دخل لا ترى لا رسول دے زبير اول شيء بدا ابي الطواف ثم رايت المهاجرين والانصار يسالونه فقد اخبرتني امي على قول اسماء ده خبر راكل كانها الذي واختها تقول اسماء سلطه عائشه او زبير خبر راكل وفلان بعمرته يوم بيع عمره كده فلما مسحوا ويجي يعني هم بيع عمره كي سنغال الرسول الله مبارك عمره كده عمره كي طواف او سعي ويجيتنا ولما مسعود في مسجد ركن وقال الحج حلال وقال طول علماء اتفاق في مسجد ركن زرقنا حلال فيه هل بكلا راجل شو عمره حجر اسود مسجد ركن دي حلالي
د دې کې ټول علما تعبیر کوي چې حل معنا قربو الحل حل معنا څه بیا خو عمل کې ودل شروع شي بیا بس خلاصيږي کنه چې عمل خلاص نو حل براشي ورپسې شي شعار من بالقدري شعاري ومشاعر بعد ثم سجد السجدتين بركات واجب الطواف ثم يسوق بين الصفا والمروه شابته ورته خديتنا اول ما یعنی بار د یو ځل نه غوړي اوس هغه مسله راځي چې هغه یو طواف اخر کې یو د ګډوري بار تیریږي چې رسول الله مبارک ټولوي څنګه راغی که حجۃ الوداع او عمرۃ القضاء او قبل دي نو لا ول طواف الله عمره ده وته وي عمره شابه يا حتى ان بيان تعالى ان عن الذي يعمل الله عنه الذي صلى الله عليه وسلم كان في بيت الابواب يخب خباب دلکی یعنی مرابع ها وکانه صحابت النزيل هغه وخت لختیو نو دې کې به منډه ورکو لختي نشته او پاور میدان د شنه راډونه دی پکې چې کله به چکر وغیرہ صفا او مروه بالکل دا یو هشام هغه به خدمه نه کولې وي خدمه پرې دی طواف تا نو معنا مکه ولا غي حق دی او پر دې سره د اصول مطابق دی کوي ها وقال يا عبد الله حدثنا ابو عاصم قال ملك ابن هشام خدمه طواف مع الرجال بالکل تشبيه کوي على كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومعيه څنګه کې دا غري ورکړي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نبی هم تقبل وي بتوفي بوراء الرجال وانت راكبه مصور لوكا او شاده قلت بعد الحجاب او قبله في نعم لامري ما قد حجاب نفس النبي عليه السلام دي ده في حجاب نفس ده نفس قلت كيف يخالطهن قال لم يكن يمكن الاختلاف فنكوا ويوضع معية مكاني معية زماني كانت عائشة تسوق حجرة من الرجال غالطة بولا قول حجرة لا تخالطهم اختلاف تنكو وقالت امرأة انت لقذا استلامك يا أم المؤمنين قالت انت لقي عنك أخوشا ذلك ذا حالة ذاتنا ذلك ذاتنا ذا حالة أو إنكار في أخرجنا ويجي ذنكم اولی مولانا صاحب څنګه حاضر شو کولورو کې پورې لوی مصیبتونه راځي مټه به ښکار کیږي سلو سر باندې اختلاف راځي صح وانکار په خروج چوزي متنکرات بالله بس خلاص شو یا بس عليه سلام يخرجنا خدي بوتله متنکرات ځان به پټ کړو چې څوک مو نه پیژني ناشنا بشپټي پیسو مع الرجال ولكنهن كن اذا دخلنا البيت بيت الله داخلين قمنا ان يدخلن في داخل ذبا واخرج الرجال في البر وكنت ذبرت عائشه يوم ذم عبيد بن عمر دا مجاوره مقيمه مجاوره وقصجوف بس سمير غرب المنزلفين من افريقيا التك بين الخيمه قالوا وقلت ما حجابها قال هي في قبه تركيه لها غشاء داغي پرديوي كانت تخكارنا وما بيننا وبينها غير منتقى فردي غير المقدس في حائل ورأيت عليها درعا كمس ببليو موردة غلافيرا كمس خلق صورة كمس ديكا غلافيرا كمس بعيشي بصورة مثلي دي معلومة شوي لذلك قول أخذوا فزمان ومكان في مشاركة دخلوا سرقري لسروا سرقوا حكيرات اختلاف نديكري يوا دين تسا معلومة شوى لذلك بيت الله الحجر أسود لور مالا او دا شپی بے توافونه کول او په مینا کې خپل خیمه کې پردې ودان دي کړې وي څو کاته نه ګوري ورپسې ښه دې بیمار ما ویتوفي می ورای الناس او پر افسر له وتا شابه كتب من وراء ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن يتوكل وكان يقول او خبر کول شي چې په حکم د صلات کې د دنیا لري په دې خبر نن سبا واجب له دی په طواف کوي بل مرګري له موبایل ورکړي تفسیر وکړي طواف اصل لقطه نن شکل د دوا جوړ کی او قطه دا طاف نو باسي او هغه کوي مال فوټو باسي ریا کار بچیا او دویمه خبره دا ده چې ریا دې موکړه او دویم دا ده چې د قصد د لاس پورته خدای پورې استهزاء کې ظالمه او بیت الله ته مولانا دې اند په تصویرونو او باطل درکې د خدو تصویرونه راشي او په طواف کې براوانه موبایل براو باسي او په طواف کې بل کاری نه یو تقریبا طواف کومه ها دا دوا کوم
بابوله مې موکړه هلو بیبیله مې موکړه باباجیله مې موکړه او که نه دا به چې د خدای لپاره راغی چې تاسو دواګانې کوم او دغه طواف کې روان یم ښه ایسته بیختې وځه جبلي دا خلک ټول ریاکارو له تللی دي او هلته ریاکاری کوي لکه سم طریقه چې دا دومره لک روپۍ لګې کم و ویش نو د خدای رضا مطلوبه که خدای ته وجاهه او هلته ګناه مه کوه د ګناه نه ځان ساته تجنب کوه د ګناه نه ورپسې شام دا ټیک ده یو سړی د هغه ځای نه په موبایل خبرې کوي د طواف نه بغیر نو کولی شي د فروغ پوښتنې تپوس وکړه یا نن سبا په دې څیزونو خلک یو بل ته پکې په ګوري یو بل ته ګوري نو دا نیغ په نیغه کتل دي علماو د دې جواز ورکړی لکه ټي وي کې چې نیغ په نیغه ګرځي او تصویر وښکل او لېږل دا ګناه نه ده بعضې خلک نن سبا په دې باندې یو بل ته ګوري او خبرې هم کوي یو ګوري نو خو عام کې هم ریاکاري مه کوه چې طواف کې یو ځان ته نیغ نیولی دی او دا شیخ الاسلام ګیره خلکو ته ښایي داسې دی نه کوي ورپسې لا بلې په تسمه یا په مدي تړلي وه بشیر غیر ذلکه یو له پرېږده دا تېر شوی دی ښه هغه نظر کړو چې زه به داسې کوم بخود بیده لاس ته ونیسه آیت هغه چې هغه مخکې روانې شه به او چې مکروه وي قطع که ها لا يسوق بيع عريان القسم لسوي ها اي مثلا سوي اذا ستر فرض دي په دې کې بغیر د ستر نه طواف بالکل نه کیږي او یو انسان عورت کار شو یا د ښځې نو دا طواف دې دوباره وکړي او زمون په نسبت باندې که عورت ښکاره کړي طواف خو دوباره نشته جبیره دم دی اوس ښځې چې سر ښکاره کړي نو پوره عورت ښکاره شو که نه دم دی او سرونه ټولو ښځو ښکاره او چې دا لیچه ښکاره کړي دا لیچه دا یو عضوه ده دا یو عضوه لیچه نو چې څلورمه حصه ښکاره کړه خو ګناه شوه حرام دی شو مونږ نه کېږي څلورمه حصه دلته ښکاره شو عورت نو طواف دې ملا تباه او برباد شو بلکې دا دې دی پورې چې دا د نیم اندام ښکاره شو نو دم دې لازم شو دم لازم شو او دا ښځې بلکل مری ښکاري څټې ښکاري په طواف کې او ویښتې ښکاري وریجې ښکاري په طواف کې نو دا زمونږ په هغې ایمو سره طواف ونه شو انجبار بالطبع نشته عندهم احمد یو روایت کې هغې سره مرګ بلکې موږ سره دی شافعي او مالک یو بالکل نه شو احمد یو قول کې هغې سره بلکې موږ سره او زموږ مسلک څه دی چې نه دم لاره نو ښځې غر کې شوې که نه شي چل نه زده کوي لړۍ کوس کې ورپسې جان اذا وقف في الطواف مثبت ګوره چې په طواف کې د مانځه ټیم راغی څه به کوې نو حسن بصري خو دا طواف به د مانځه نه پس سر دوباره کوې او زمونږ د ایمو اربعو په نیز نه بنا صحیح ده لمونځ خلاص شو چې دوه چکر کم دی پورې واجب طوافي شروع وکړه بنا وکړه او طواف او بې ځایه کړي بیت الله ته بې د حجر اسود نه سینه مخامخ کړه همونږ مفسد بیا وایو اذا وقف في الطواف ان ينقطع عملا اكيد تلګري قال عطا في من يطوف فتقام الصلاه یا دقه شو د خپل مکان نه اذا سلم يرجع حيث قطع عليه بذلك فيبني دا سر دوباره کوي دی نه ها ويذكر وحقا كم ذلك في ذكر شيء ودي ألت دراشي ويذكر نحو عن ابن عمر عبد الرحمن بن أبي بكر ومولانا سيبو دا حسن البصري دا إعادة قائل لي مرفع النبي هم محشير ابن قليل ها ديك حديث مرفوع نشتا وآثار الصحابة وفاكستان وقال إسماعيل بن يتقن من التوفيق إن أبا أن يقول فيهم مكتوب لنا كنت وكما يقول أقول لنا شكل النبي صلى الله عليه وسلم قلت للزهري يا عطا خوي تسجه المكتوب وتد دور ركعات بدل فرض مدري كجمع ودري دو فرض يوكل في السنة أفضل لم يتق أن يسبوه القط إلا صلى ركعتين ففرض اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكر لا بكي وما هو
دوس په پسې شواب قال حدثنا ابن بن حدثنا ابو جماعه قال سال ابن عمر اي باب رجل على ابنته يوم تقدم يسوق بين الصفا والمروه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث او په فرض اکتفا نه کړی چې دا فرض دی قائم مقام هم وقال تقدم يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالکل چې صفا مروه صاحب کې ها من لم يقرب الكعبه يسوق راشي مولانا سبدان په پرې کاوه چې یو سړی راشي ما ته ګوره لغونه نو دی بلومبه که یو سړی قارن دی خو دی با خپل طواف کوي عمره کوي طواف وسای او که یو سړی متمتع دی خو طواف وسای کوي عمره کوي او که یو سړی مفرد دی دی بس کوي امام مالک سے وای بس مفرد باندې طواف نشتا د عرفات تزي او رسته طواف زیارت لیکن ائمه ثلاثه سوا د مالک سے نه وای هغه یو طواف قدوم کی امسنون دی وایته د امام مالک سے پدې اس طواف مفرد د نشتا عرفات ته واپس کی طواف زیارت کو کی بیا اخره کی طواف ودا دی پر ما تفصیلات ویلي او ائمه ثلاثه ته وای کنا مفرد دی یو طواف کی هغه طواف کم طواف کوي طواف قدوم دا مسنون دی بالکل دا امام بخاری کو مالک سے عبرت کوي من لم يقرب الكعبه ولم يتوب دا وایخه دا مالک سے قول نقل کوي من لم يخرج كنيدين شي كعبه او طواف منكي حتى يخرج الى عرفه عرفه دلاشي ويرجع واپس شي بعد دلكتير وصل ما شاء الله هغه بلا مساله هغه کې مالک ابن لري بل اختلاف ما ته ولا کې اوسړي طواف عمره وکي او بیا تر حج پوری ساری دي نفلي طوافونه پوری شي کنه شي کول دا کله مون خلق وجلار شي نو چې د عمرې نه فارغ شي که قارن دی که متمتع دی که مفرد دی او نفلي طوافونه کوي لګي نو دا کولی شي که نه شي کولی نو مالک صاحب وایي نه بس دقه نه به کوي حج نه پس که بیا کوي به نور نفلي به نه کوي او ائمه ثلاثه وایي چې نه نفلي طوافونه په دا میاشت کې کول سنت دي زوسه من لم يقرب الكعبه کعبې ته نږدې کېږي نه مراتب طواف کول دي ولم يتب حتى يخرج الى عرفه عرفه ويرجع او واپس تجي پس طواف اولنا طواف اول کم یو دی یا طواف د عمرې دی د متمتع او د قارن لپاره یا طواف قدوم دی د مفرد لپاره میاس کې نور طوافونه دي نه کوي شابه دي ګوره قدم راغلی مکه فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروه مولانا چې دام ذهن کې واچوه څومره ډېر تیر شو چې رسول الله مبارک طواف وسای کړی دي کنه دي کړی دا ثابت دي کنه تاریخ کې نه ثابت شو او بیا طواف زیارت هم کړی کې راغلی څومره یعنی بار راځي دا عبد الله ابن عباس ولم يقرب الكعبه بعد طوافه بها بیا په مېس کې نفلي طواف نه کړی حتى رجع من عرفه يعني فينا واپس شنو بیا بل طواف کړی لیکن مناسب ده ابن عباس په علم محموله ده بل حدیث کې راځي چې پیغمبر هم د شپې بیت الله تعالی طواف کړی د شپې نبی رسول الله بیت الله ته تللی په میاس کې طواف کړی او کله دا خبره هم شي نو عدم ذکر دلیل دا عدم ثبوت خو نه دی څومره ترغیبات یې ورکړ چې پنځوس طواف وکوا نو پنځوس طواف ول به ځان له سفر کېږي ځان له سفر خو نه شي کولی او چې کوم ترغیبات ته طواف راغلي دي چې خپل چته کې ګناه راځي او مرتبه بلندېږي هغه مو عمل کړ معنا نه راغلی چې پکې میاس کې مکاوه ها امام بخاری اصل کې الایات ہماری پس ہو جو څنګه خلف څنګه واتخذوا من مقام ابراهيم اكو جمعات کې معلومي ګره چې بل ځای نه شي بنا مستحب دي بارم کول شي ها صلى عمر خارج من الحرم وبدي مدي کې دي ولي وقت مکروه دي دعا کې وکړل شابه دې عن محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وحدثني محمد بن عبد الله حدثنا ابو رومان يحيى بن زكريا الثاني عن جامع عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال وهو في مكه وقال ورثا اذا اقيمت الصلاه للصبح فتوفي على ظهيرك خير الخلق ظن المستيقظ وخلق ماندو دي تبشعت او کې تیر رشنه بچي
والناس يصلون ذات فعل ذلك ولم تصلي حتى خرجت. دو خبرو کې دلیل شو. یو خو امام بخاری دلیل شو چې بارم دا 2 رکعاته دي پاکستان کې کولې شکل ته دي پوهیږي. او دیم چې معلومه شو چې اولم تصلي حتى خرجت ولي التهون کړل ذکر سار زمانه پس دا زمونږ د مالک مستدل شو وخت مکروه هره انا فلوټ او کتره چې دا واجب دي نفل نه دي ما جواب ورکړ خبره خو رسې ده دا واجب دي نفل نه دي نه حکم نه نفل دي په دغه مسله کې ولې ځکه اختیار دي ستاسو نو ما دا ګول حتی خرجت دام زمون دلیل شو او صلی عمر خارج من الحرم هم زما دلیل شو ورپسې شه ده بهتر جواب مالک او امام سے پلی جائز ندی او شافعی او احمد بن جائز دي. دوی وکانه ابن عمر يصلي ركعتين توابعت ما لم تطلع الشمس. هذا شافعي سے دا نه حجت. ابن عمر دا وتوافى عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوال. هذا من حجت شو. دا لو مثلا مين لم حجت شو. دو صل بسيط. وافوا بالبيت وكرا بس تبادل منزلا لكن المذكر ده مذكر عالم نصيحة كما كينا حتى كنور روخة نقاموا يصلون عايز تسوي بيقعدوا كينا حتى إذا كانت الساعة التي يكره فيها الصلاة نقاموا يصلون إنكار بالفضل نفضل لك إذا لك وقت مكروه كما نريد لكن بس بكر إذا حضر لخطوتين أبي خوي أكل جايز إلا بمكة أبو داود رواية حجت कर रहे और आगे का जवाब मौके से ज़हीर थे और या बनी आप तमन्ना तिरमिज़ी रिवायत हजत कर रही अगर जवाब मोहम्मद तिरमिज़ी के रहता हो और मौलाना से हल तक हाशी दलियों पर रूबे हाशे के मारवा को इब्न अबी शैबह बिस्नाद الحسن عن عائشة ودي منظر أنها قالت إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع فصلي لكل أسبوع ركعتين فتح الباري بعد حوالي. حافظ ابن حجر كتاب ده شافعي المسلك قال حوالي وحسن سندي حسن دي او نور ما دلائل لتوي موسی رقم روایت منع دي په اوقات الخمسه کې موسی منع روایت دي او محرم دي او متواتر دي غیر ترجیح ورته او کته ودا ته خاص کا کنه نو ما جواب په ترمذی کې درته او نو اوس نن تیر شو چې دا تفصیل څه شي کولی الا چې مشترک دي ها امام بخاری میں اعلان مطلب امام مالک اور امام ابو حنیفہ تمہاری میں ها روایت ہے کہ دے رہا ہوں ها قال النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند الرجل يشمعه بها وإن قال حدثنا أحد المؤمنين قال حدثنا حديث بن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن وقاص قال رأيت عبد الله بن زبير رضي الله عنه يذكر هذا عبد الله بن زبير غيره صحابه في اختلافه كان هذا دين استدلال وګوره پتو چې عبد الله بن زبير سره حدیث جديد نشته ولا بير السلام بل لم يدخل بيتها الا صلى وسلم ادو رکعات دي وکړه ګوره عبد الله بن زبير دا دلیل دی او هغه ما جواب کړو تاسو یا خصوصیت ته نبی له سره وګورئ کنه چې وفد عبد القیس راغلی و هغه نه پته خصوصیت عمر به خلق وهل شابه او مریض حسب طواف راکبن گناه ده مریض یقول شابه ومن قال سيدنا عمر بن الخطاب قال محمد بن عبد الرحمن بن عوف وقال ذلك في ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمسك فقال قلت لي ولكن تحجرك من فرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نزل بيته ومن قلت بعد ما وصل إلى كم لقوا شاب جماعة ومن قال سيدنا عبد الله بن محمد بن نهاية الحاج أجان وانه بصير أبوال
دا لوی اجر لري. ها ځکه شپه په مینا کې تیروم، مینا کې شپه سنت ده. چې قاعده ذکر فاذن له بخير جمالات اولى او بیا ها فلارشا زيد وي مورلا كورتا او رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها مشروب تكور مراوا فيجي في كور مسافه بتيري كور كيراوا زمزم زمزم يكور تاولي بإستني عليه رسول الله انهم يجعلون ايديهم دي خلق لا سنه هغه ببرقه ورستلې او هغه سبیل غوندي به کې باچاوي دا سونه وای قال استني راکه خیر خلق لا پاتې بشریف کدا سبیل انسان دا کړی وي چې دا د نس کم خلق پورا بیا هغه ټول حرف الله او حرام دي ورفورا نه موستري چې به کوم ماته زمزم پیته د ولا غالطه دا خو چې کوم دی وبالي چې د دې غالطه نه به حق يسون او خلقو بس کړي سره ووري ويعملون فيها اعملوا فانهم على عمل صالح. ثم قال لولا ان تغلبوا كذا يعني لولا خشيه ان تغلبوا كمغلوب بشيء خلق بدر باندې غلبوا کی نظر ته د تکبیر غالب تر کې شوی و نزول نمرات غالب کې چې دې وزيوي جوړ اي خلق دې کې بوکر راځي حتى اذع الحد على هذه عاطفه اشاره دې ته مې راځي وقال ربما دې ته راځي دي کنه چې پزما کونه ورځي او کدا کوم خلق بو چې دا خو د نظم سنت ته کړی وي نو تاسو به مغلوب شو خلق باندې راځي راځي خلاص ایښه زمزم ها تخفي سقف د بیت د نبی تاسو دا امهانه خدا تل کور خپل کور وي ها د مناسبت چې جناب زمزم مبارک یو بلی استجابه له فأما هذا قليل ومن حدثني محمد بن سالم قال قال البخاري عن عن شافعي أن دعوة الله عنه وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما في خبر تير ده قال عن محمد بن سالم وما كان يوم الدين ولا عين وما قال وفي قالنا الله باندې نو دې انکار کوي ولا نو دا جدا واقع ده د صحابه ای بیرس کړی او دا ای بیرس کړی ها طواف القارن بعد دا اختلافي مسلک دی ای مسله یو خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بل قاضي ای مسله کوي چې قارن به یو طواف فرض بل پنيشتا دا طواف زیارت ای په ځان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه طواف ولی عمل ازودي یو عمره ده یو حج دا لومبه طواف د عمره او دیم د چاري حج او زمونږ د پاره دلایل تاسو وي چې لومبه رسول الله مبارک راغلی طواف وکړ څومره روایت دي په بخاری صحیح وکړه مفصل روایت زموږ حجت او بیا چې د عرفات نه راغی ته طواف زیارت وکړي او دوی کړي طواف حدیثو کې راځي او سعی او د دې دغه مستدل دي طواف واحدا پکې راځي نو دوی هم د دې انکار نه کوي دا هم به کړی هغه دې معنی او دوی وایي چې دا طواف قدوم دا کوم طواف نفلی طواف قدوم دا فرضی نه دی موږ یې لکه عمره طواف کوي نه وی قارن له عمره طواف نشته دی وایي ای مسله وی دا طواف قدوم او قارن له عمره طواف نشته او د حج او بکر موږ چې په خبره ده عمل ازودي او د عمره طواف نشته او چې کوم واجب دی هغه ته نفي کوي او چې کوم مستون دی هغه ثابت دی وی دې په خبره حضرت شذا ما قومنا چې قارن له طواف قدوم دی طواف د عمره نشته طواف قدوم بقي چې سعی شي په نيز د ايمو 4 په طواف زیارت پر سعی نشته نبی عليه الصلاه والسلام طواف روایت جو صحه ده کدا طواف قدوم شي یا به نو دې په څیر سعی کړي تاسو منه مونږ دې په روایت مفصله وکړي نو بیا طواف زیارت په سی ولې سعی کو طواف قدوم په څیر سعی کې ايمو 4 طواف زیارت په سی سعی نشته ولې کوله پتاو لګیدله چې دا روس دو صحیح کړي دو طواف دي نو هغه طواف قدوم نو ا طواف د عمره او په صحیح کړي انو دی و چې دې حدیث سره څه کوي احناف یو براشي چې انما طواف طوافا واحدا نو زه چې په هغه مفصلو کې تعویل کې نو دې کې ولې نه کې طواف طوافا واحدا ما معنی سره کړی
يا ده وحدتنا كم وحدة خلنا شابتي يوشا يا إنما طافوا طوافا واحدا للحج متمتع فلومبي طواف فانم حلال شو لو بينا او بدل ده حج حلال شو او دي فاقي طواف حلالي طافوا طوافا واحدا للحج تدفعيني فخبر تعويل تدفعون او كتعويل نظم نظام مفصل وروايات سكر دوسر وسيج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان يوم مثلا كان عمر يقدم بالحج فيهل بالحج ولا ثم يحل حتى يحل منها فقد ولا حال من أولنا حجنا الذي يعقل عبد الرحمن الذي فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا دلالة ما تقول أغيم دي كتابيل كي زنفو أغيم طوافا واحدا للركنين الله أكبر كده بسؤالو كي مخي طواف كي كده دي فعيشي روايات دي نا أغد ركن دفارن وغن أفليو بالدقيقة الذي طوافا واحدا للركنين داد ركنين أغنو دا ركن نمو يطوافوا طوافا واحدا للحج تبتاويل كده عجیبه ده چې هغه د رکنین لپاره څه پسې ولیکي او کته وسای دی لکه چې تاسو زیارت ته ځای نه در فاطمه بیا ولیکي او بل دا چې د عائشه روایت دی چې موږ ځکه نه منو د نور په مقابله کې چې بده په حیض راغی راتلو سره دا خبر نه ده رسول الله مبارک دا طواف دی هو حیض وختنی طواف نه قبل مختنی نه خبر مختنی د دینه ثابت دی زمون مستند مسله په دې کې مضبوطه او موږ نور روایت څخه حديث كرازي طاف طوافا طوافين وسعى سعيين طاف طوافين وسعى او اخر روايتنا لو نور البخاري مسلم كثير شو يراتلو سره مفصل دور اتلو طواف وحج طواف زياره بیا کړل او دور حدیث سره نو طواف فرضي نه عمل کې او پر سنت عمل کې جيبه خبره ده ولې دې حدیث توجنا ودي حدیث کې ما تعويل او طواف واحد للحل يا وحده نوعي نوصل المسيح قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن ايوب عن الرسول الذي عبد الله بن عبد الله وزوجه كذلك قال الى عمر ايوب عن الناس كان يسوق عن ذلك فقال يسوق عن الله عليه وسلم قال انه مثل فإن يحدث بينهم أمر كما قال رسول الله او دا وتوي وظهره مركب فخور کیو اذا ما امن نشته ستا بابا چې سخال بدین امن نشتا يعني يريقم فامن نيما عشان سوق دمن لكي قتاله ويسدوك عن البيت لك لحجاج بن رواه بن عبد الله بن زبير مقابله له فلو قمت نصبي فقال ابن عمر قد خرج رسول فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن يحل فحيلوا لا ما هو بيت الله من كذب ما قتلكم كفار رسول كما لو قال حسن لا تربوا في موضع حبكم رجل جنكم ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا ثم قدموا فطاف لهما طوافا واحدا دلالي المستدل لكن ما سوى طاف لهما طوافا لحلهما هذا حل مقدر أغير لركنين مقدر كي ويجب أغير أغير لغير أو ذا حل مقدر دخل وجنا أبيدا أو مفسر مدنور تفصيل تير مشابهتي أغا جدا ما كم رواية تكنا تغدي محشيدي راولي ما رواه النسائي أغيكي فطاف لهما طوافين وسعى سعيين وحدثني أن عليا فعل ذلك وحدثه أن الرسول فعل ذلك وروى محمد بن حزم في الآثار البهريبة عن منصور بن معتبر عن إبراهيم النبي قال عن أبي نصر السلمي عن علي بن أبي طالب قال هل بالحج والعمرة فطف لهما طوافين واسعى لهما سعيين بين الصفا والمروة قولي جنا محشيدي ذكري قال منصور لقيت مجاهدا يفتي بطواف واحد لمن قرنا فحدثته بهذا فقال لو كنت سمعته لم أفتي إلا بطوافين ويجي بياخذ بدفة ولا ورنكم ونور الصحابة وأقوالهم بقينا قال كل شباب وديت في هذه واقع اشترى الدهان ولم يدع على ذلك أن حريونك ولم يحل من شيء حريو منه ولم يحلق قارنه كناه ولم يقدر يوم النهر شو
فنحر وحلقا ورأى أن قضاء طواف الحج والعمرة بطوافه الأول داخل بالشان ورأى د اعتقاد دو إذا جد طواف الحج والعمرة فغلو بطواف پورا کرے دې طواف افاضه دي کې خلو به طواف افاضه دي به طواف قطوب دي وته دغه پتا او رأى د قول نه دی دا راوي قول رأى د قول نه دی جا قول دی راوي دا ګمان کوي قال ابن عمر كذلك فعل رسول الله کې ابن عمر ابن زبير دواړه مخالف دي ها صحابه کې په اختلاف تا محاسبه غدي لګلي عبد الله بن مسعود څنګه هغه نه ثابت دي جابر نه ثابت دي محاسبه دي لګلي عبد الرحمن بن اسود نه ثابت دي غیر صحابه دي کې حاشیه کې ها وضو ولا شرط لکه څنګه باندې د پاره چي ها اول شيء بدا به حين قدم مكه انه توضا لمناسبه شو ثم طاف بالبيت دخل ثم لم تكن عمره بعمره بدا من سكنه ذكر وحكمه ثم حج او فقري وبيا بخلق واجب شيء هو ثم حج ابو بكر فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن مرسوم عمر بذلك ثم حج عثمان فرأيت اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن من جنس عمره ذكر ثم معاويه وعبد الله بن عمر ثم حج مع ابي زبير دي فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره يعني مطلب دا چې په مېس کې عمره فرض نه راځي کې ممانعات نشته ولازم ان المناسك ولا ندا ثم رايت المهاجر والانصار يفعلوا ذلك ثم لم تكن عمره اخر من قال رايت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره اغم ذات نکړه ما دې نه کلام کوم په عمره ما دا ولې وعد ابن عمر انه فلا يسالون ولا خلق تپوس نه کوي ولا احد من مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يزعون اقدامهم من الطواف بالطواف بيت الله بل كان بينك قدر لكي بدق بيكو ثم لا يحلون قارنين بولك ولي ولقد رأيت أمي وخالتي مور قلت أسماء وخالتي عائشة رحيل يخطبها لا تبدأان بشيء أولا من البيت يتوفان به يبدأ أن حلاله حتى لك قارنين بولي وقال أخبرتني أمي يتبال أنها نتخي وقتواجد عائشة لا أو زبير وفلان بعمرة فلما مسعوا الركن حلوا وسيرها يحلوا زمان هذا عند الكل قريب شو حلتا بس بكم مولانا قبل الكتاب لهم ديوايا شابه مولانا كم يو حديث التلقي بالقبول حاصله كده حديث قابل للاستدلال جدي كنا ودليل في شاته بيشكم بالكل تلقي بالقبول تراشي تلقي بالقبول دليل ده او صحیح اجر اسود بني ادم په ګناهونو تور شوی دي نو هلته الله نیک بندگان هم دي نو ګناهونه نه کار نه کوي ملتزم کې بمونګه څه عمل کو دعا واقعا ایک آدمی اپنے محرم عورت کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہے اور وہی عورت معذور ہے ویل چیئر میں ہوگی بہتر طریقہ کیا ہے معذور ویل چیئر کے پیو پکڑ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت نہ لکھ شام ضروری دنیا کا سب کرتی ڈوڑے کا ڈوڑے بیان صفا مروہ پورا کرنے کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں تانا کر دی شکریہ سواجب فرض نری مذہب امام شافعی باندې په لفظ تخل سره او دس مات شو بالکل ماتیږي هم صاحب هدایت کی وټاره جگی جگہ غر په دامان هدایت وې غبطو او په دې شابه